الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. په امت باندې د الله تعالی طرفنا د رحمتونو یو رحمت چې دی چې هغه د رحمتونو انتها ده، هغه د رمضان میاشت ده. د رمضان د میاشتې عجیبه خبره ده چې په ړومبۍ شپه باندې الله رحمت متوجه شي او چې چېرته رحمتي هلته غضب او عذاب نه وي. او بیا د روایتو نه پته لګي چې په آخري شپه یعنی 29 او 30 په منځ کې یا 28 او د 29 په منځ کې چې کوم آخري شپه د رمضان په دې موقع باندې الله تعالی ټول خلق معاف کړي. خو بعضې بدقسمت دي چې هغه د رمضان په میاشت کې هم د معافۍ مستحق نه او هغې د رمضان د میاشتې نه فایده وانه لي. دا هغه سپېره دي چې هغې ته یو طرف ته جبریل امین خیرې کړي دي چې تباه دي شي هغه خلق، ورک دي شي هغه خلق، رغمه انفن ککړه دي شي پوزه دای خلقو چې هغې ته د رمضان میاشت میلاو شوه او هغې په هغې کې په خپل رب باندې خپل مغفرت ونه کو. وایي چې دا بدقسمته خلق هغه دی چې دی که صحابي مي او لیلة القدر ورته میلاو شي، خو چې دا څلور خبرې په چا کې وي نو دا سړی الله بخي نه دته مغفرت نه میلاویږي. وی د دې بدقسمته ړومبنۍ نښه دا ده چې دی به عاق الوالدین د خپل مور پلار اړه به یې دومره سوی چې الله تعالی دی نه معاف کوي. او هغه صحابي چې هغه سا خطو د زنکدن وخیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته په خپله ولاړو، خو چې تر څو پورې مور نو معاف کړی نو هغه په ژبه باندې کلمه نه راتله او مور ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اپیل وکړو چې معافې کا. هغې وی چې نه شم معاف کولی. نو حضرت بلال رضی الله عنه ته وویې چې لرګي راوړه چې دی وسیزو. نو هغه زنانه ویرېده، وی زما بچی تاسو سیزئ. هغې حضرت وی او ځکه یې سیزو چې د آخرت کې باسم دی جهنم ته ځي. نو هغه شدت په لږ کم شي. نو هغې ښځې په ړه کې رحم راغی، ما معاف کړی دی. نو بیا د هغه په خوله باندې کلمه جاري شوه. نو مطلب دا چې کم خلق عاق الوالدین هغه د رمضان نه فایده نشي اخیستی او کمو خلق چې هغه صله رحمي په قطع رحمۍ بدلی، یعنې د خپلو رشته دارو ماماګانو سره ورانی او د ترونو سره ورانی او د خویندو سره ورانی او د خپلو ترورانو سره ورانی او د ترونو سره ورانی. نو دا خلق چې دی دا چونکې قطع رحمۍ مرتکب دی، دا خلق هم الله تعالی د شب قدر په موقع په رمضان کې هم نه بخي. هغه خلق چې د عامو خلقو سره کینه کوي او هغه خلق چې هغه د عامو خلقو سره کینه کوي او هغه د هغې نه نفرت کوي، د هغې سره حسد کوي، دا هم دومره بدقسمته دی چې دی د رمضان په میاشت کې هم الله نه بخي. او بیا هغه خلق چې نشې کوي او نشه دومره خطرناک شی دی چې ټول اغلاګانې ټول مرګونه نشیان کوي. دې وجې نه وایي شارب الخمر، په هغه ورځو کې صرف شراب و، اوس آیس راوتي دي، چرس دي او د هغې په نومونو باندې ډېر شی څیزونه دي چې هغه د نشې په صورت کې خلق استعمالی او خلق د دغې لعنت د وجې نه د الله د رحمت او د مغفرت نه محرومه کیږي. نو هغه سړی نو ته ویلی شي چې څلور کسه ډېر بدقسمته دي. شارب الخمر کم سړی چې نشه کوي او کم سړی چې هغه د عاق الوالدین د مور پلار رړی شلولی او د رړی شو کولی او رړی وله چولی او هغه سړی چې هغه قاطع الرحمي چې هغه د خپلو رشته دارو سره تعلق ختم کی او هغه سړی چې هغه د عام پبلک سره د هغه کینه او په حسد رویی، نو هغه خلق الله نه بخي. نو ته ویلی شي چې د رمضان غونته کې د رحمتونو نه ډکه میاشت د دغې خلقو دپاره مفیده نه ده بلکې نور هم ناقصه ده. د رمضان 2025 نن چې 15 تاریخ دی نو د خالی ورځ ده. نو په دې خالی په ورځ د راتلونکې خالی ورځې نه پس په آخري عشره شروع کیږي او دا آخري عشره چې شروع کیږي دا به 21 مارچ او 21 مارچ نه پس چې آخري عشره شروع کیږي نو په دې کې به یو درې خبرې چې هغې له به لږ توجه ورکول غواړي. یوه خبره په هغې کې اعتکاف دی. اعتکاف الله تعالی په دروازه باندې کېناستل دي او الله تعالی ته ویل دي چې رقیږم بنا
बल्कि तेरे मस्जिद को जबीनों से सजाया हमने और तेरे कुरान को सीने से लगाया हमने. قرآن به د سینې سره لګولی او سجدې به کوي او د هغې نه به زینه ځکه چې څو پورې معاف شوی نه یم نو راوځم نه د جومات نه. او د دې دومره سخت ډسپلن دی چې ما سیوا د اودس ماتي نه او د اودس جوړولو نه په بل هیڅ دغه باندې راوتل نشته. د اعتکاف هغه سخت پابندي به کوي چې دته د دې ډسپلن اخري 10 ورځې چې دي په د هغې فواید میلاو شي. وی دا ولې اهم دی؟ وی د دې به نور څه ووایي؟ اعتکاف 10 فی رمضان کعمرتین و حجتین. د رسول الله صلی الله حدیث دی چې دا داسې دی لکه سړی چې 2 عمرې او 2 حجونه وکړي ایټ ا ټایم. نو په 2 حجونو 10 لک روپۍ خرچه راځي، په 2 عمرو 5-10 لاک روپۍ خرچه راځي. ته ویلی چې 30 لاک روپۍ خرچې باندې چې کوم عبادت کیږي هغه په اعتکاف کې تا ته په مفتو کې میلاویږي. د دې نه د اعتکاف د قیمت اندازه ولګوه. وی چا چې یو ورځ بغیر د ګناه نه تیره کړه او ګناه یې ونه کو نو معتکف الحمدلله ګناه نه ځان ساتي او ګناه نه کوي. نو دا داسې دا لکه چې دا ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې تیره کړي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف همیشه کړی حتی توفاه الله چې هغه الله واغستو. نو د اعتکاف برکاتو رسولول دپاره دا ضروري دي چې کم خلق د دې روجې د آخري 10 ورځو نه فایده اخیستل غواړي هغې له پکار دي چې هغې د اعتکاف اهتمام وکړي. دا به انشاءالله د راتلونکي جمعې په ورځ د مازدیګر نه شروع کیږي او بیا کله چې میاشت ولیده شي نو هغې باندې به ختمیږي. دا په جامع مسجد کې پکاري. کم خلق چې په جومات کوي نو جومات ته خیر البلاد وی بهترین کلی چې دی دا مساجد او جوماتونه دي او شر بلاد چې دی خراب چې دا بازارونه دي. نو معتکف د بازار نه بچي او په جومات کې ناسي او څوک چې په جومات کې ناسي د یو مانځه نه د بل مانځه پورې انتظار کوي. نو د حدیث مفهوم دا دی چې دا داسې دی لکه دی چې په مانځه کې نو معتکف همیشه په مانځه کې دا یو خوش قسمته انساني. نو راتلونکي خالی نه چې کوم اعتکاف وخت شروع کیږي په کار ده چې کومو خلقو سره ټیمي او د کومو خلقو حوصله‌ی هغه د دې نه فایده والي. د اعتکاف غټه فایده دی چې په دې آخري 10 ورځو کې یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قرآن کې دی لیلة القدر خیر من 1000 شهر. دا د 1000 میاشتو نه زیاته غوره ده. وی نور به د سر څه خوږم خو په دغه شپه باندې جبریل راځي او هغه خلق چې هغه د عبادت کې مشغولي د هغې سره مصافحه کوي او دا خلق د هغې ټنډک بیا مخصوص کی. او کم خلق چې په اعتکاف کې ظاهره خبر دا په عبادت کې ایون هغه کوي ودمي په دغه سات کې بیا هغه په عبادت کې کاونټ کیږي ځکه چې هغې خو هلته ننوتي ورپسې. نو د لیلة القدر د دغې برکت نه محرومه نشي ځکه چې وی من حرمها څوک چې د لیلة القدر نه محرومه شو نو فقط حرم الخیر كله ډېر دنیا د ټولو خیرونو نه محرومه شو. نو معتکف غټه خوش قسمتي دی چې هغه به د لیلة القدر نه محرومه کیږي او هغه به د جبریل امین د مصافحې نه مستفید شي. او بیا وایي چې ثواب ته چې ګورې نو ګوره وایي چې کله ته یو حرف د قرآن ووایې نو الله پې تا له 10 نیکۍ لیکي لکه الف لام میم نو په هغې کې الف باندې تا ته 10 نیکۍ میلاویږي. خو که دا حرف ته په مانځه کې ووایې الف لام میم یعنې په تراو کې ووایې نو بیا په یو 10 نه دي بیا وایي چې 100 نیکۍ میلاویږي. او که فرض که دا ته په لیلة القدر کې ووایې نو بیا د هغې هغه مقدار چې ښولی نه تقریبا 60,000 نیکو ته رسي. نو ته ویلی شي چې د نیکو دپاره یو ډېره غټه خبره ده. خو دغه لیلة القدر شورلی به هغې خلقو ته میلاویږي چې په اعتکاف کې. دویم نمبر زیات امکان د هغې خلقو دی چې کم خلق په عبادت کې نو کم خلق چې د لیلة القدر ضایع کول نه غواړي د هغې ذمواري دار چې د ماښام مونځ د امامتۍ سره کوي د هغې نه پس خپل نوافل کوي د شپې تراویح نه قضا کوي او چربانګ پاسېده نه قضا کوي ځکه چې هي حتی مطلع الفجر دا آخري دا دغه چې دی لیلة القدر چې دی دا چې د ماښام نه شروع شي دا د مطلع الفجر د سبا د خطو پوري. نو په دې ډیوریشن کې دا ټول منټونه دا سیکنډونه او دا لمحې قیمتي دي. نو هغه سړی به ډېر خوش قسمت وي چې په دې دوران کې هغه د عبادت په حالت کې د ګناه په حالت کې نه وي. ګناه څه دی؟ وی یا عاق الوالدین ګناه څه شی چې قاطع الرحم ګناه څه دی چې دی په نشه کې ګناه څه دی چې د چا سره جنګي ګناه څه دی چې دی بلیو پرنټ ګوري ګناه څه دی چې دی فیسبوک ګوري او دی پردي پټوان ګوري
او بې حیا تصویرونه ګوري دا سړی په ګناه کې مبتلا دی. کم خلق چې په بازارونو کې خپل وخت ضایع کوي، کم خلق چې ټوله شپه ګرځي، دی د لیلة القدر د هغې برکت نه محرومه شي. د دې وجې نه د موجوده دور زموږ د دې موجوده زمانې د زنانو غټ ګیله دا ده چې نارینه ټوله شپه په بازارونو کې ګرځي او ټوله ورځ ودی بیا. نو د دې وجې نه د کور ټول کارونه د زنانو په ذمه وي. نو که چېرته اکسیډنټ وشي او وړوکی د بلۍ نه راتاو شي، نو زنانه غریبه یوازې اسپتال ته په منډه روانه وي. که ته ترې تپوس وکړې چې نارینه وایي بېګا ټوله شپه چېرته نه او بیا د پېشمني نه پس د شی اوس نه پاسي. دا بدقسمته خلق دی. نو لیلة القدر د حصول دپاره د ټولو نه اسانه طریقه چې د اعتکاف دی او د شور طریقه چې د اعتکاف دی، او د اعتکاف نه علاوه چې یو سړی اعتکاف کې نشي کېناستی، نو بیا دا ده چې د ماښام نه تر چربانګه پورې الرټي او قیمتي وختونه د دې سړي نه ضایع نشي. د اسلام یو زبردست فلسفه ده چې چرته کې د خوشحالۍ موقع راغلی یا چرته د خفګان آزمایش موقع راغلی، اسلام خپل منونکي یعنې مسلمانان په دې باندې راغب کوي، په دې ډول توجه ورکوي چې پیسې ولګوه، انفاق وکړه، خرچه وکړه. نو د اسلام ټول تقریبات د انفاق سره تړلي دي. مثلا وایي ستاسو که وړوکی وشو نو بیا مبارک شه، بیا مبارک شه یوازې نه عقیقه به کوې. ګوره وړوکی وشو، وایي که دا جینۍ یي نو بیا به یو پیسه یا یو چیلی لالی، او که فرض که دا لکي نو بیا به 2 چیلی لالی. نو انفاق د ماشوم د کېدو سره وتاړو. وی ما وله واده کوم، وی چې واده کې نو وی ولیمه به کې، نو د واده سره ولیمه وتړله. نو وی ما نه غلطي شوې وه، غلطه خبره مې کړې وه، قسم.